په دې قران کریم کې چې څومره سورتونه دي نو یو سورت پکې والضحا هم ده. د والضحا لفظ ډېر ترجمه حضرات مفسرینو کړی دي، خو ډېره خوانناکه ترجمه علامه علوسی کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورۃ وحی بند شوی و، وحی. نو مخالفینو دا پروپاګاندا وکړه چې د خدای پرې خو مخالف خاره زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غمزده غوندې شو چې یا الله دا دې څه وي. نو دا صورت راغی چې درې مهربانای در باندې کومه او بیا د درې قسمه خلقو به خیال ساتي. په دې صورت کې دا الله د درې مهربانو ذکر دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او بیا د درې قسمه خلقو ذکر دی چې تبه د دې درې قسمه خلقو خیال ساتي. والضحا اوس خبره د پیغمبر تسلی کوي او دې شفقت او دې مینه ته ګوره. اوس د خدای څخه کار دی قسم خوړل. قسم خو به زه خورم چې ستا تسلی کوم چې کمزور ما بیکار ما چې یقین دې ناراضي کنه جی زه به قسم خورم. نو د خدای څخه کار دی چاته قسم خوړل. الله والضحا قسم دې زما ستا په دې خسته مخ باندې. الله مالوسی کلی ومن الناس من فسر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم والليل اذا سجى اي بشار النبي والضحى قسم دي زما ستا په دې خسته مخ باندې. والليل اذا سجى او حبيب زما دې قسم ستا په دې تور زلفي چې په وګو خوري کې تور شپه جوړه کی. ما ودعك ربك وما قلا ما تفريخ نه ما پرېخ نه. وللآخرة خير لك من الاولى اخرت تا د پاره ډېر بهتر دی د کم زینا د دنیا. اوس خپکیګه ما ولسوف يعطيك ربك فترضى زر دې چې هغه شی بدر کوم چې ته په راضي کیږي. په کوم شي چې ته راضي کیږي هغه شی بدر کوم. علما لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو لک سلیری زره پیغمبرانو ته چې کوم اختیارات ملاو هغه ټول پیغمبرانو هغه اختیارات په دنیا کې مستعمل کړه، ختم قومونو له خیره وکړي، تباہ کړه، په سیلابونه رااله، په آفتونه رااله، غرق. مال چې کوم اختیار خدای را کړی ولا سوف يعطيك ربك فترضى هغه اختیار ما په دنیا کې نه استعمال کړي، ما پټ ساتلې دي. اے پیغمبر یو خبره به داسې منم چې هغه کې به اس چو چرا دي او چې تی وایې به منم. پیغمبر وی دا اختیار ما پټ ساتلې دي او دا به استعمالوم د قیامت په ورځ. استعمالوم به کله د قیامت په ورځ. د خدای در به لګېدلې پیشیانې بکیږي. زبرا واستیشم چوایا سوې زب دا اختیار پټ راو باسم ویم بچي الله دا تا ما سره وعده کړی و چې هغه اختیار به در کوم چې ته په راضي کېږي. زه اوس په دې راضي کېږم چې زما یو امتی بم دوزخ ته نزي. الله به اعلان وکي چې د امتیان راولي خو چې مسلمان نامي چې څومره ګناونه کړی هم ورته په نیکای بدل کړي او جنت ته بوزي. عقل کار کوي دل عقل بالکل حیران شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او دې مهرباني ته وګوره او د خدای دې شفقت او مهرباني ته ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اوس ګوره الم یجدک یتیما فآوى. اے پیغمبره ته یتیم نه وي او بیا او پالنې چا ته د مور په خېټه وي چې پلار دې وفات شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم چې وفات شو نو د مور په خېټه او بیا ته د شپږو کالو چې مور دې وفات شو نو د شپږو کالو په عمر کې یتیم او یسیر دواړه شو. نو الم یجدک یتیما فآوى ته یتیم نه وي. اوس چې ته یتیم وي او چا دې سټیج تراوسته چې د ټول کائنات بادشاہ جوړ کړي نو تباوم د یتیم خیال ساتي. تاسو پوه شئ په خبره. الم یجدک یتیما نو فآوى یتیم وي او خدای دلا دومره لوی مقام درکړو اوس به تم د یتیم خیال ساتي. ووجدک ضالا فهدى د تفصيلات د دین نه ناواقف وي د دین تفصيلات تا ته معلومو فهدى ټول تفصيلات د دین درته خو قرآن غوندي کتاب می در نازل ک او د الف نه تر یې پورې می په ارشی پوي کړي. اوس به تم د سکه چې د تفصيلات د دین نه ناواقف وي او ما په پوي کړي
نو تبعو په تفصیلاتو د دین باندې اوس خلق پوهه ستاکار بمدای ووجدک عائلا فاغنا اے رب بیا غریب وي د روټای درک بدیم نو فاغنا او بیا د روټای درک درته چا پیدا کړو ترې درته سبب جوړ کو او د ابو طالب په کفالت کې ور کړی بیا د 25 کال په عمر کې بیبي خدیجه درته په نکاح کې راوستا چا د مکه لوی تاجر وا ا دې په نکاح کې رااله نو د بیبي خدیجه ټول تجارت چې استا په ملک کې را زما عزیزانو ووجدك عائلا فاغنا فاما اليتيم فلا تقهر ته یتیم او یتیمی دې په خپل لیدل ده خبردار چې په یتیم چرته قهر ونکي او غصه کوي په یتیم قهر کول غصه کول دا د خدای عذاب لا دعوت ورکول یتیم خو پرېږده اسی غریب او خوار داغه د خدای په منځ کې اس پرده نه اس پرده د غریب دل ازاری کول دا الله او داغه په منځ کې اس حائل نه داغه چې د رای راس اسمان ترس رای راس او زما عزیزانو په دې اختر کې د یتیمانو خوارانو غریبانو د دې به خاص طور خیال ساتي ګور اختر یوازې دی نه دی چې ته خپل سکور او خپل بچی او خپل ځان په جوړ دی نه اختر دی لدی چې بل په جوړ د بل کور په جوړ نو دا اصل حق دی د مسکین که خیالو کې دی ورځو کې دا سیاسي ډلې اعلانو کې چې سرسایا او سرمنی چې دی هغه پلانې ډلې لور کوي خیال امراغی دی خبردار ستا په پاکستان کې دی وخت کې څومره سیاسي ډلې چې دي څومره دی له سرسایا ورکول یا سرمن ورکول دا تا د خدای ورمیږ مات ا دې مسکین حق دی د سیاست چم کېړو لغله ورکي یو سیاسي لیډر خو ته ما سره کېنه و یو سیاسي چې ما سره خبرې وکي او ما پر کې اول به سرسایا ورکم او د قربانې سرمن به ورک یو خبر نه یې د جاندار پښنو چا تورو چا مستی لیډرانو په تاسو کې لوبه وکړي لوبه درکې وکړي دا په کولاو غوډونو واوري د سپو تجربه په 15 کال کې ونشوه چې دې سرمایدارو د سپو غوندې تاسو استعمال کړئ او بیا په بنگلي په دروازه کې د سپو غوندې ولاړې څوکیدار دې دننه نه پری قربانې غدا غزاد نه چې د چا دروازه 24 غنټې تا ته کولاو دا زیاده چا دې چې دا تاسو پکې ناس اوس په دې پوېږئ چې نن په جمعه الوداع کې تاسو راغلي یې تاسو لڅ ملاو شو دا پوېږئ تاسو هغه ځن طلاق سره چې ګرځي خو درته د زوی چپړاسي توبم نه ملاويږي که ملاويږي ها شین مرچکه په ټوله روزه کې په 100 روپۍ کیلو مونږ راند شو په شین مرچکی په پټوله روزه دا غټ مرچکی په 80 روپۍ کیلو وکنو سره باټینګنه ګورو پلانې دا د جوکي غوندې شکل چې د بینډای دغه ګور کړت چان نو دنیا کې درته بینډای ملاو نشو او نشین مرچکه ها او منډي دی ولا سمره والی دي په دې لا شل روز خوارای کې تاسو ته پته نه چې نن روز تاسو ته سملو نن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام څنګه دی الفاظ ایمانم و احتساب من صام رمضان ایمانم و احتساب چا چې د رمضان روزي ونیوي نو د رمضان په اخیری ورځ داغه دومره ګناونه معاف شي لکه د سمندر زک چې دی نن تاسو ته دا خطاب ملو د سمندر د زګ عمره ګناونه کنن تاسو کړی والله ټول درته معاف د شلو ورځو په خوارای کې الله د یولس میاشتو د سمندر عمره ګناه در معاف کړه او د ټول عمر په خوارای کې د زوی چپړاسي توپ درته ملاويږي نه ملاويږي اوس اندازه کوي چې تلل د خان کور ته پکار دی او قتل د خدای کور ته پکار دا یو سوال چا کړی غورس یا مولیان طالبان په پويږي چې د بیبي عائشې فضیلت چتو که د بیبي خدیجه فضیلت چتو دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبيانې وې کنه نو فضیلت د بیبي عائشې چتو او که فضیلت د بیبي خدیجه چتو او سوالم شیعه کړو هغه خو بیبي عائشہ نه منی کړ اسانه خبره تاسو دوا پکار ما ورته وی چې بیبي عائشہ چې وا اغا د نبوت بیبي وا د محمد بیبي وا خو ور سره د رسول الله بیبي مو سوا بیبي عائشہ چې وا د محمد رسول الله بیبي وا او بیبي خدیجه چې وا غ یوازې د محمد ابن عبد الله بیبي وا
بی بی خدیجه چې په نکاح کوله په دغه وخت کې رسول الله پیغمبر نو د 15 کالو عمر یو پیغمبري ورته نه و ملو نو دغه وخت کې محمد ابن عبد الله او بی بی عائشه چې په نکاح کوله دغه وخت کې محمد رسول الله نو فضیلت د بی بی عائشه اوچته ځکه چې دا د نبوت په کور کې راغلی دا او هغه د محمد ابن عبد الله په کور کې راغلی اکبر ما ته وی چې د دې جواب خو ما سره نشته مال بل سوال کوا بل وای خبره داس د کوي ول حضرت علی بهترو که حضرت عمر بهتر څو ما آسان خبر الامر اوضح حضرت علی مریدو او حضرت عمر مرادو حضرت علی د پیغمبر مریدو او حضرت عمر مرادو حضرت علی په خپل پیغمبر ته ورغله او ایمان راوړو او حضرت عمر چې پیغمبر خدای نه وخته چې یا الله دارته مسلمان کا اللهم ايد الاسلام باحد العمر نو چې کوم سړی پیغمبر د خدای نه وخته دا غرت به اوچته یو کنه چې کوم سړی په خپل راغلی دا غرت به اوچته نو حضرت علی نه حضرت عمر رتبه اوچته وا ځکه چې پیغمبر خدای نه وخته اشیاء ماته وی چې پو مولانا صاحب ته دومره لوی فلسفي خبره نه ده نور سوال کا نور ول بس دا خبره ده چې یو بيدینه سره در سره خبره نشي کولی تلفظ در سره نشي کولی دا هیڅ نشته هیڅ او رزم دي د هر په شکال او جامع هم اغوستي دي د سرمنی پڼیم نشته پخپو د کجورو پاڼې خپل لاندې تړلې بیا د عربستان ګرمي او هغه شګي او پاری کې خپیاب لا روان او د سرمنی جامع اغوستي اعلان وشو چې جهاد د پاره تیاری وکړي ستا په پاکستان کې 15 کال وشو چې اعلان شوی دی د کشمیر د غزا 15 کال په 15 کال کې پاکستان یو نیمه انچه کشمیر وانه غستو دي هندونه یو نیمه انچه کشمیر دی هغه ورځ سړی را کشمیر له چندک او غزا د پاره یره د سیورت پرچ ما چې د خپلې ته سکون ونیسم چې یو واخې په دې خپل کې چې زما څه کار دی چې زه به کشمیر له چندې ورکوم او غزا به دا د پاکستان فن چې کم دی دا د بېنظیر د میړه د نوي چینل د پاره دی چې په ډیشن ټینه باندې شروع کړي او د اسلام آباد نه شای کړ پاکستان فن به پدې لګي او زه به د کشمیر د غزا لپاره چندې ورکوم زمال روانېګه ماما خو بل دکانداری بدني زاري دکانداری کوي آسان چل دی کنه کشمیر د غزا له دغه کو نو تبم یو ځوانې ورکې څو پینځه دغه دیاړي پکول پام کوي چې دی لانه ورنک پام ستاد ملک فند په آرام توب او دم توب او کنجر توب لګي او د ملک او د دین او د اسلام خبره دی پیخه شغیله دی بیا خیراتونه غواړي او چندې دی غواړي عزیزانو د رمضان میاشتا ایس نشتا اعلان شو چې بدر ته د کافرو فوج راغله دی او تیار شي نه راغله چې په منډه دی بس یو خزراله او خدمت اقدس کې درخواست کوي د جناب محمد رسول و یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي په عربو کې چا سره د مینې د دین او چت لفظ بل نشتا چې بأبي انت و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان او دغه لفظ پیغمبر په خپل یو صحابي ته ویل ابو سعد یو صحابي په جنگ کې جنگیدو او داسې جنگیدو چې سینه به په مرګ ورچول یو خو جنگ داسي کنه چې ځان بچ کې یو بل وای یو جنگ داسي چې په مرګ سینه ورچي نو سینه به په مرګ ورچولا پیغمبر په جنگ کې ورمنډ کړو په دې ملا وټه پولو ورته وی ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اولا د پیغمبر مور او پلار دې تانه قربان شي دا هم سره ابو سعد هم د خدای یو بنده و چې سردار کونین چې د وایي چې د محمد او پلار دې تانه عزیزانو د روزي میاشتا خزراله پیغمبر ته وی بی ابي انت و امي زما مور او پلار دې تانه قربان شي ما خاوند مرده خاوند مې نشتا جنن تا سره د بدر میدان کې جهاد تلاړ شي خدا دو زامن مې دي د یو لسکاله عمر دی او د یو 14 لسکاله عمر دی خزدا یا رسول الله زه د بدر جنگ د پاره د خپل خاوند په ځای د دو زامن پیش کو دا بتا سره دي عزیزانو داسې خزیبم پیدا شي اما شومان ورته وای چې یا رسول الله مونږ بلګي به داس چلو کوي چې تاسو کې دوه کسو کې یو کس پاتې شي د مور خدمت کوي یو د لاړ شي مشر د لاړ شي او کشر د مور خدمت کوي نو مشر ورته وای کشر چې یا رسول الله زه د مشر نه ډیر تکړه یم دې پاتې شي او زه بلاړ شم
وینا مشر بزیو وینا چې دنه تکړه دې دی پاتې شي دې نشي کولای جنگ او زبلار شم وی خدانو تاسو دسه چالو کوي چې تاسو دواړه په کوشتای ورشي زه ګورم چې تاسو کې کم یو تکړه دی ابو واسطو ما او چې کم کمزور دی ابو د مور خدمت دواړه په کوشتای ورغلي په کوشتای ورغلي دی غیږ په غیږ شوی دی نو دا کشر دی مشر ته په اشاره کې وای چې غوږ را نږدې کا غوږ را نو چې غوږ ور نږدې کا نو په غوږ کې ورته وای چې لالا دا ته خپته دا چې را پرزولې خو دې نشم ته مشر یو ځکه کشر او ته په خپل ځان را وغورځوه چې پیغمبر مام تا سره واس کته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه رستو به زما زندگی تباهی نو د مشر په خپل ځان را وغورځولو او دا کشر په د پاسه کې ناستو او حضور علی السلام ته وی چې ودی زه د دنه ډیر تکړه په ملای دواړه پیغمبر خو دې پوه شو په ملای دواړه وټپول زه الله دې ستاسو نگهبان شي وړې وړې تورې په لاسونو کې دی میدان کې روان اوس د جنگ سامان څومره دی د جنگ سامان د جنگ څومره دی یو طرف ته د کافرو طاقت ګوره ابو جهل سے پسالار دی د جنگ زرګونه فوج دی اسونه دي توري دي تیر کمانونه دي غشي دي او دې طرف نه سدي 313 کسان دي 313 او په 313 کسانو اته تور دي اته توري یعنی فی کس یو تورم نشتا کل اته توری دی او دوا سونه دی خوراک ایس نشتا چا په جیب کې کجوري ځان سره وړي بدر کم از کم 100-150 کیلومتر د مدینه منوره نه لري دی ما هغه مقامم لیدلې دی چې کمزه کې جنگ شوه دی هغه مقام مې لیدلې دی چې کمزه کې پیغمبر ولاړو بیا دعا وکړه هغه کوه مالی دلې دې چې کوم کوی کې د ابو جهل لاش بیا واچول د مصعب ابن عمر قبر بیا چې کوم ځای کې دی هغه ځای ته زم لاړم دیوال ته تاو دی او داغه په خوا کې پیغمبر ولاړو بیا دعا عزیزانو که خدای اوس خلار د مدینه بدل شو په خوا دا زړه لار وا که هغه ځای وګورئ تاسو هغه شګي هغه کانی هغه غرونه هغه دشت سلسل ملکه یو غز د سوري ځای نشي سل میله اړ په شکال او ګرمي او د سرمنې جامې خپل اندې د کجوري پانی تړلې ځای کېړې او د بدر میدان ته ورسېد او جنگ شروع شو پیغمبر په خپل توره په لاس کې نیولې دا پکې ولاړ جنگ شروع لګیا کم صحابي چې ستړی کیږي هغه توره ته بل اخلي او هغه شروع کی بل چې ستړی کیږي توره ته بل اته توره دي او 313 کسان اندازه کوي پیغمبر چوکته چې دا مسلمانانو حالت خډیر کمزور دی نخپیاب لخپی او سر تور چې اے پروردګارا کته غواړي چې د زمکه په سرستا نامې اغستو والا څوک پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول قربان کا ټول شهیدان او کته غواړي چې ستا نامې اغستو والا د زمکه د پاسه څوک پاتې شي نو یا الله د دې مظلومانو امداد کا پچې دا الفاظ وی 15000 ملائکه د اسمان نه راځي قران کې راځي کا ب5000 من الملائکه منزلین 15000 ملائکه علماء لیکي چې ملائکه پاسونو سوري وي سپین او زیړ پټکی والی د کافر نه بسر پریوتو ملائکه به د چا په لاس نه راتله او په دې جنگ کې عزیزان ابو جهل ناس ته پاسه سور کمان کوي لګیا دی د دوه ماشومان را منډ کړي او د عمرو ابن عوف په خوا کې ودرېد چې دې مجلس کې هغه ابو جهل څوک دی اڅو ویولي وی ګورو ویل چپ د ټول جنگ کمان کوي جنگي جرنیل دی دا غنو مالای ماشومان لکان یې اس کو نږدې شي کپیا بشي ویلا سي له ګور ویلاغه په سپیناس کې سور دی ماشومان چې معاذ او معاوذ ورته وکته ښا ازمون محبوب دنه دومره تنگ دی دنه اوس تماشا وکا ول مزي ول تماشا وکا ورمنډي هغه نګیر چا پیر فوج ولاړو د فوج په خپو کې ورننه وته او ابو جهل ته مخامخ درید ورته وی لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا تانه زمون محبوب دومره تنگ دی هغه ورته دا څوک یې وین مونږ د الله بندگان او د محمد رسول الله غلامان ول څوک مشر کشر نه لري ارا مخ کی کوي
ویل الله مشر دے او محمد رسول الله مکشر دے بللا څوک ویل گزار کوي دا ماشومان ورته وی چې ابو جهل ته گزار کوا مونږ یو دویو ته یوازې بیا به وای چې دوو کسو والم ته کوا خلق اکبر خلقنا حواس بالکل والوته چې دا لا څنګه چل ویل کوي گزار ویل ته گزار کوا ابو جهل چې لاس روچت کو نو د یو ماشوم ورته وی چول عیلا لاس موچت ولاندنه د داس پیټه وشلیدا د سر راټیټ کو سره د عقل خدای چې سړی کمک درې ځای کې دروغ ویل رواج درې ځای یو خزی ته دروغ ویل خزی ته او بیا وسنو خزو ته خو به په سلور مذهبم وای یعنی بیړیم غر کی خزی ته دروغ ویل دا معنا چې د خزی مطالبات د چاپلار نشي پورا کوي خدا نن به کم سبا به کم بل سبا په دروغ ورته وخت ور سره تیرې دا روان یو د دوو کسانو د جوړې پټیم کې دروغ ویل جایز یو کس لور شي وغه وی چې کومه داغه خبره دی بل ته یو سی بیا جوړه چرته نه منس کې به لګ دروغ وای داغه یو سخت خبره چې کړیا به نرمه کې ترخه کړي خوګه به کې دروغ پکې وای د دوو جوړو پټیم کې دروغ ویل یو د جنگ په وخت کې کافر سره دروغ ویل جایز ولاندنه د داس پیټه پرانیسته شوی دا د سر راټیټ کو چرا ټیټی کو چې پیټای ګوري رستو نه د یو الک لاس ورته او په دې سټي ورته تورا کې خو الله اکبر داس نه کوز راو غرد چراوی غرزولو عبدالرحمن ابن عوف چوکت چوفو دا دی الکانو څوک په منډران او په دې سینا ورته کې ناست ابو جهل او تورې راوي ول څنګه چل کې اسویم وې تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناستل خو فن کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرې دل ډیر فن ما په خبره پوهیږي تسبیح دی او صاحب جمعات کې چیله شو ګډه شو پلانې شو دا آسان کار دی څه کې ما خامم دل درې من رو جماعت راشي او پښمنی کې مراشيو دا سربیا او غوړې زیړې وایي خبره دی کې دا خبره دا بنیادی پسینه ورته کې ناستو دروځي میاشتا اور په شکال ورځي ورته وا تورې رويستا ورته لید نور مس ارمان نشتا خدا سر می لګ وړو کې دي او خلق به زما سر کتو ترازی نو لاندې دا مړای ور سره کا کته نه غوس کا چې زما سر لګ غټ عبدالرحمن ابن عوف په تور کې خو سره د تنې نتیجه قیامت برپا شو په میدان کې چې ابو جهل مردار عکرمه نامه و د ابو جهل زویو هغه چې وکړه چې زما پلار سره دا واقعیا وشو رامن دې کړو په دې الکی یو رستو نه گزار وکړو په دې ولی د توري دا ولې تی بیل دې ترخ کې لګا غوندې سرمن اون خطا الک وسمداسي منډي ترډي وای او تورې خلاص کې نیولې دا ورته پته نشته چې مان لاس غوسته او بکړې شي په ایمان لاس در نغوسی او ته د پیغمبر په عشق کې دومره مستی چې تا ته د لاسم پته نه د ځان ته بسره وګور زبا وګورم او تاسو زمولایم او تاسو عوام دي زبا ځان ته وګورم چې زبا د سیو کړې شم زما غو پیړای چې د قبر نه راپاسي والله کې زما د پلارم بیړه تبا راپاسي تاسو لاس ته غوسته او د لاس پته ورته نشته عزیزانو دا استغراق فی الرسول استغراق فی الله استغراق فی الرسول او استغراق فی الشیخ استغراق دی ته وای چې په یو شي کې داسې محو شي چې د دې ځانم درته پته نه مفتی احمد حسن سے خپته غسیدا په لاهور کې دا د مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ او ډاکټرانو استاد خپټوله چې دا کینسر شوی دا د بیخ کې غوسو او غوسه چې نشستنه راوړل داسې دی ول دا د نشستنه ول نه ستن براته نو هغه یو په غوسوي دا څنګه کیږي ول نه بوي مر بشد ثابت اخپه په دغمانه کې غوساو نشم ورکو ول تماشا خو کوي تاسو خپل غسول شروع کړئ ډاکټرانو ول لیکلي راکا کدینه ته مرشو نو موږ دي ذمہوار نه لیکلي ورک چې ورکړه چې کدینه زمرشم تاسو می ذمہوار نه هغه خپل غسوله خپل غوسه کړه پټای مټای په ولا او د مسکه کېدو کټ ته راوړو سبا ولا سار وختي ټول ډاکټران رااله چا خو به مړی چې کته کټ کې ناستو مسکه کېدو مولانا صاحب خدای ته وګوره اوسم پوي کا تاسو چلو دې نشیدا دومره غټه خپرې کېده ول پردای مینه حلوه ما ویله وای ول زما معشوقي او حدیث ویلې دي چا ویلې دي زما معشوقي او خبره کړې ده
چې زما د امتی په خپه کې ازغیل ارشیم خدای به اجر ورکړي. نو تاسو زما خپه پرې کول او زما نظر په دې حدیث باندې و. نو ما ویل چې یا رسول الله تا د ازغیم خدای تا اجر ویل دی چې ورکړي به. نو ما نه خو ثابت خپه غوسیږي چې مال بل اثر راځي. زما نظر په دې او تاسو خپه پرې کړی په خدای مې د قسمی کپې پوي شوی او د لاس لک سست کړی ما. نو دا د لاس تلې د خپې تلی لاندې کې خو د الله سره ځان نه تور راواغست وبشي. تاسو خیال عزیزانو عرض مې داو چې روجا او د اړ په شکال میا او پښمنه په څه کړو د شپې پښمنه یو کجوره صحابه په دوه کس نیمه کړي و. نیمه یو خړلې و نیمه بل خړلې و. سحر له روجم و دا کیسیم کولې دا چې اندازه وکړي. وجاهدوا فی الله حق جهاد. قران چې د جهاد لفظ ویلې دی هغه د دې پښتو ترجمه دا ده چې تسبیح پلاس کی په جمعات کې ناستل خو خوند کوي لیکن تور پلاس کې په میدان کې ودرېدل دی. په دې روزه کې سردار کونین په خپل په میدان کې ولاړو او د اړ په شکال خولې ته بيدي او د جنگ کمانې. تاسو خیال نو عزیزانو په دې غاویره نشي چې تاسو تراوی وکړي یا مروجي ونیوي